الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما عزتمند مسلمانان ورونو په دې ځای کې د قرآن کریم درس کې د ترجمه کې د
چې د الله د کتاب الفاظ په ناظره باندې ویل کېده. د درس خدمات زموږ ورور مولانا عبدالحلیم صاحب حفظه الله ورعاه د هغه محنت او کوشش یې کړی د دې ختم په سلسله کې موږ تاسو ته دعوت میلاو شوی و، چا دپاره د وینا چا دپاره د اورېدو. مخکې مو بیانونه شوي دي. په دې سلسله کې ترجمه د قرآن کریم اختتام کې دا 30 سورتونه ما تلاوت کړه او د دې ختم نه وروسته موږ یو بهترین ملګری ډېر ښکلی بیان کوي رباني صاحب هغې هم تشریف راوړي. د الله احسان او د الله مهرباني ده په دې ملک باندې. په دې ملک کې ډېر وخت الحمدلله مسلمانان اوسېږي، دلته هندوان نشته، سیکان نشته، څه مسلمانان دي. خبرې مه کوئ یا تاسو خبرې کوئ نو داسې پرېږدئ، زه دې کار کوئ که نه دا خوله بنده کړه کار کوه، په دې لاس باندې کار کېږي، خولې باندې کار نه کوي خلک. د الله احسان او د الله مهرباني به د قرآن فهم یې نه و، د قرآن ترجمه نه وه، قرآن درس او تدریس نه و. د خلکو کې د شرک او د بدعاتو د رسوماتو د توحید تمیز یې نه و. الله کله په یو منطقه باندې په یو علاقه باندې رحم کول غواړي نو الله د خپل د دین یو خادم الله پیدا کړي، هغه په ملک باندې کار شروع کړي. هغه مرد مجاهد شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرکزه ما 8 کاله د هغې نه سبق ویلی او بیا 77 نه تر 87 پورې دا دومره وخت کېږي. وړه ترجمه د شیخ القرآن کېده نو ما نه 2 یا 3 شواله خطا شوي و، نور زه به تلم راتلم او الله ډېر لوی علم ورکړی و. داسې علمیت والا انسان ډېر کم پیدا کېږي، داسې اخلاص والا انسان ډېر کم پیدا کېږي. الله رب العزت د هغې دغه محنت له د هغه مجاهدې له الله دومره برکت ورکړی دی چې د هغې د درسونو د کال او د شمېر نه بار شوي دي. ما سره یو طالب علم و، د روس په پوسټ باندې هغې پاتې کېدل، افغانستان آخري حصه ده. د عامو تقدیر په دغه زموږ کلی دی او ډېر پخوانی خبره
دا د شیخ قرآن صاحب محنت د هغې اخلاص الله د هغې قبر رحمتونو د رڼاګانو نه الله ډک کړي. هغه سلسله کې زمونږ باندې ناپوه خلک هم چلېږي او مولانا عبدالعزیز صاحب هم چلېږي او بچې وقار او قرآن تلاس کوي نه هم چلېږي. دا د هغې محنت د هغې کوشش و. ما ته یاد دی چې شیخ قرآن صاحب رحمت الله علیه چې کله وفات کېده علماو ته وصیت کړو پوره خبره کولی نه شو. دا آیت کریمه ویلو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هغه کیسټ کې به تاسو اورېدلي او هغې وفرمایل چې زما مرګ یا داسې نه ده چې تاسو ما باندې خار واړوئ او زما مرګ به دې ته ویل کېږي چې تاسو د قرآن درسونه پرېږدئ. الحمدلله هغه وخت نه ملګرو بیا تر ډېره د الله د کتاب درسونه کوي. خپل علم مطابق چا له الله ډېر علم ورکړی چا له کم ورکړی خو لګیا یې هغه محنت کوي او د دې ټولو درسونو ثواب الله رب العزت هغې ته راکوي. دا ډېر د خوشحالۍ موقع ده. کوم خلک چې په دې پوهېږي کوم ناپوهي هغوی وایي چې انجینر شي او ډاکټر شي او وزیر شي او وزیر اعظم شي. دا ډېر لوی تره وکړ. وزیر اعظم شي نو ټیټ ځای کوي او انجینر نو ټیټ ځای کوي. د کمالي کار یې نه دی کړی. زمونږ وزیر اعظم ته د هغه کوناټۍ نیم ورکړي د هغه کوناټۍ برابر خلکو ته وایي زه نه میمنې ختموم خپل د جامې ختم زه تقریبا د ستا جامې زه په 2 روپۍ نه اخلم. تا خو واسکټ جوړ کړی دی قمیص او کوناټۍ هم نه په ځای کې اچولی. داسې کمال خو نه ده. کمالي خبره دا ده د الله کتاب چا زده کړو. حدیث کې راځي د چا ماشومانو په ناظره باندې په کتو باندې قرآن ووایي هغه ماشومانو ځان نه مرتبه ده د مور و پلار ګناهونه الله معاف کوي. داسې کار خلک کوي. چا قرآن کریم زړه په تختۍ باندې ولیکل یاد یې کړو حفظ یې وکړو د هغه خپل مرتبه په الفاظو کې نه راځي. هغه د والدینو په سر باندې په قیامت کې جنت کې هغه تاج لګي چې تاج دنیا د بادشاهانو په سر کې. انجینر شنو څه جرم شو وزیر شنو څه جرم حرام په ټولۍ باندې ونیسي. دا ډېر د کمال مسله ده. قرآن خدمت د قرآن زده کړه قرآن ښودنه. نقل د عثمان رضی الله تعالی عنه په بخاري شریف کې دا حدیث راځي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په دې انسانانو کې غوره انسان که نارینه وي که زنانه وي هغه انسان غوره دی چې قرآن زده کړه او قرآن بل ته وښودل. دا دې ویلي چې د فلانې کارخانې ډېرې دي او وزیر شو او بادشاه شو هغه غوره شو. دا غوره نه وي. د الله پیغمبر هغه چا ته غوره وایي چې د الله کتاب یې زده کړه د الله کتاب بل ته وښودل. د بخاري کې یو کس راځي هغه وایي د دې حدیث د وجې نه
38 دوکم سلویخ کلونه شوي دي او زه د قرآن درس کوم د قرآن ښودنه کوم د قرآن خدمت کوم چې نبي علیه السلام ویلي تاسو یو غوره انسان هغه دی چې د الله کتاب یې زده کړه کتاب بل ته وښودو نو دوکم سلویخ کاله زما دا مشغله ده د الله د کتاب درس او د الله د کتاب دا لوی مقام دی دا چې الله رب العزت چاته نصیب کړی ده هغې الله لوی مقام ورکړی دی د قرآن کریم آخري درې سورتونه پاتې شوي او محمود تاسو ته عرض کړو دې ترجمې د آخري سورتونو وروسته او زمونږ نوجوان عالم دین چې د هغې په ژبه کې الله ډېر برکت اچولی دی په اواز کې الله برکت اچولی دی الله د هغې په عمر کې برکت واچوي هغې موږ تشریف راوړی بیان به کوي د مختصر درې سورتونو د خلاصه او مضمون و د قرآن کریم چې ختمېږي آخري صورت دی صورت اخلاص بس په دې باندې قرآن ختمېږي او په دې صورت اخلاص کې الله رب العزت خپل پیژندګلي کوي موږ تاسو ته مشرکین هم ویلو چې ته وایې چې یو الله بندګي وکړه یو الله بندګي وکړه یو الله بندګي وکړه الله موږ ته تعارف وکړه دنیا خو داسې لګیا شوې ده چې پیدا شوی دی او چا پیدا کړی دی او موږ د هغه بندګي او بیا مړ شوی دی او د هغه بندګي کوو دنیا دا چې په خماغرتوب باندې لګیا ده خپله نه ده پیدا شوې بل چا پیدا کړی دی بیا مړ هم دی ښخ شوی هم دی خزې پرې ودرولې دي یا شکلونه جوړ شوي دي یا چاته سوري دي یا چاته پیریان دي چاته ملائک دي دا ټول مخلوق دی ملائک هم د الله مخلوق دی موږ تاسو هم د الله مخلوق یو پیریان هم د الله مخلوق دي نو ژوندي خو پرېږده داسې خامخرجي چې په خپل هغه مړ د الله مړ کړي او په خپل موږ راسو جنازه وکړو ښځې پرې ودرو فلانی بابا مړ دی او د مړ بابا بندګي دی داسې په نسبت نه راوړي ته وایه د الله بندګي وکړم الله څوک دی الله رب العزت دا صورت مبارکه لېږلې او دومره برکتي صورت دی چې صورت اخلاص د قرآن درېمې حصه ده سورة القرآن صحابي په مونځ کې نفل کې یو صورت بیا وایي نو ښه خبره وي فرض کې یو صورت بیا وایي نو دا مکروه کېږي ټولې شپې نفل کې یو صورت اخلاص وي تر سهاره پورې بل ملګري شکایت وکړو په ټولې شپه کې خو کېده ډېر سپارې ویلې کېدې ټوله شپه یوازې په مونځ کې دا یو صورت ویلی دی نبي علیه السلام ته شکایت کړو ګویا کې د ده عمل کم دی نو درې سپارې به یې ویلې وي نبي علیه السلام ویل دا صورت اخلاص ثلث القرآن ده د قرآن درېمه حصه ده دومره برکتي صورت دی لفظو سپارو کې حرفونه ډېر دي آیتونه ډېر دي حرکتونه ډېر دي سکنات ډېر دي او دغه لس سپارو والا اجر الله په دې صورت باندې ورکوي دومره برکتي صورت دی
د چا بندگی کوو دا هغه تعارف دی پیژندګلوي ده قل هو الله احد ووایا پیغمبره شان د خبرې دا دی الله احد الله یکی یو خدای دی زمونږ یووالی د الله یووالی کې څه فرق دی الله صمد الله صمد د قرآن کریم اولنۍ ترجمه په هندوستان کې امی ژبه فارسي وه شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه ترجمه کړې او شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه ډېرې شاه عبدالقادر رحمت الله علیه دې ته شاهګان وایي چې دا سیدان نه دي شاه عبدالعزیز شاه ولی الله د دې سلسله نسب د عمر رضی الله عنه سره دی دا سیدان نه دي نیاګان نه دي د شاه صفوي دی شاه عبدالقادر د شاه صفوي دی شاه رفیع الدین او د شاه صفوي دی شاه عبدالغني د هغه زوی دی شاه اسماعیل شاهید دا شاه مونږه سیدانو ته وو نیاګانو ته وو دا نیاګان نه دي د دې سلسله نسب چې د عمر رضی الله عنه سره لګي الله د هغه خدمت اخیستی د قرآن او د سنت نو د شاه صاحب زوی دی شاه عبدالقادر هغه اردی کې د قرآن کریم ترجمه یې کړې خو ډېره سخته اردو ده اکثر الفاظ د سنکریت دي دا شاه الله البخاري رحمت الله علیه دلی کې د جیل کې وو دا مجان جیل ته دي دا غلوم جیل دي او د حرامیانو جیل دي او د ټاکوانو جیل دي او علماء جیل دي او چې رښتیا ویلي دي دا کلمه حق د بادشاه مخکې ووایه نو هغه جیل ته دي ډېرو علما په جیل کې شهیدان شوي ډېرو علماو په جیل کې 15 جلد کتابونه لیکلي نو شاه عطاالله بخاري رحمت الله علیه وایي زه جیل کې وم او جیل کې د قرآن کریم با ترجمه قرآن هغه مې راواغستې ده نو د سورت اخلاص ترجمه وه هغه ټول قرآن ترجمه ده اوس هم د حمایت اسلام کمپني والا هغه ترجمه کوي ما د سورت اخلاص کاته نو ترجمه یې لیکلې الله الصمد اللہ نرادھارا ہے نرادھارا ہے اس دا لفظ کو مانا نہ کوئی لفظ نرادھارا پورده کی څه وای په موږ سره په جیل کې یو سکو چې کانو جیل کړو هغه نو ما تاسو وګورو دا نرادھارا څه معنا ده هغه دا د سنکر جبا ده او نرادھارا دې ته وای په سنکر کې چې ټول مخلوق هغه ته محتاج وي هغه هیڅ چا ته محتاج دی الله صمد الله نرادھارا ہے وهو يطعم ولا يطعم ہر چا رزق الله ورکوي ټول مخلوق الله ته محتاج دي ملائک الله ته محتاج دي انسانان الله ته محتاج دي پیریان الله ته محتاج دي پیغمبران الله ته محتاج دي الله رب العزت محتاج دي الله داسې یو او پیر ته محتاج نو هغه ډوډۍ نه خوړه اوبه نه څښلې او کله خېټه به خرابه شوه او کله واړه پور به بند شو او کله بیماري به راغله او کله په بیماري باندې مړ هم دی دا باباګان په دې نه دي مړو چې په خپله په بیمارۍ په چا باندې راځي دردونه او تکلیفونه په چا راځي هغه د بل چا مشکلات څنګه حل کولی شي
زه دې ټوک راغلم په هغه کې بوډا سړی و سپینګري و هغه بلکل ما سره نه منل یو ورځ ما ته ویې نن زه پوه شوم ما څنګه پوه شوې ما ته مایده وې د سورې مایده کې راځي عیسی علیه السلام او د هغه مور ډوډۍ خوړه نماز وضاحت وکړ چې ډوډۍ خوري نه هر څه ته محتاج وي پخولو ته محتاج وي کلال ته محتاج وي ریبلو ته محتاج وي پخولو ته محتاج وي نو چې څوک محتاج وي هغه د څنګه علاج کېدی شي چې یمین مونځ مې وکړ بهر راووتېدم بابا ما ته چې راشه بوډا ما څه وایي اوس ولې ستا مسله ما نه ومنله نن ما ومنه ما یې ولې زمونږ بې پیر و پخوا هغه پیر د ډوډۍ وخوړه هغه وخت کې دا ببوز هم دغه نه و دا پکې نه و بجلی نه وې نو موږ به د توت پاڼې به راواغستې د هغه شملې ماسته به خوړلي وو دا چې به خر کو دا مچان به راغله په دې شونډ به کېناستېده او موږ به داسې شړل به مچان به شړل اوس تا چې خبر وکړ زما ذهن کې دا خبر راغله چې یو ژوندی پیر دی او ځان مچان نه شي شړلی هغه د بل چا باد به څنګه وباسي اوس مې ومنه وایي چې محتاج وي هغه د چا اعلان نه شي کېدی الله الصمد الله محتاج نه دی ټول مخلوق الله ته محتاج دی الله الصمد الله داسې یو دی چې صمد دی ويطعم ولا يطعم انبیاء علیهم السلام هغه ته محتاج دي د زکریا علیه السلام بوډا شوی دی او بچی نشته وانا العظم مني وسع الراس شیبا هغوی مې کمزوري شو او سر ګیرې مې سپین شو او ښځه مې د اولاد قابله نه ده رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هغه بوډا د الله ژوي ورکړی دا ژوي ورکړ چې الله په خپل نوم ایښی او دا نوم ایښی دی چې الله د داسې نوم د چا نه و ایښی ایوب علیه السلام بیمار دی پیغمبر دی بیمار وي ذکر کړه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله ایما درنه تکلیفونه دي یونس علیه السلام دریا کې د مای په لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین پیغمبران چاہتے ہیں جا گئی اللہ خبر دا اسلام تو دعا نہ گئی خدا دا آدم علیہ السلام په برکت او په وسیله او دا کار مې وکړي دا نه دی بر راس د الله نه غواړي ولی ستا خدای سره نه لګي چې بر راس الله نه غواړي په واسطه غواړي فلانی ته وامه ته ورته وایي ما ورسره لګي نه ستا خدای سره نه لګي چې بر راس د الله نه ولې نه غواړي الله الصمد ذات لم يلد ولم يولد نزی لري د پلار لري وی د پلار ته پلار د وی نه مجبور کیږي او وی پلار ته محتاج وي الله د چا نه مجبور کیږي نه او چا ته محتاج نه دی ولم يكن له كفوا احد د الله مثل په ذات کې د الله مثل په صفات کې نشته د قرآن په دې توحید مسله باندې الله کړه الله دې مخاطبه په توحید په تاسو سره دا دعاګانو سره دعا دوه قسمه دي یو خیر رسول دعا خدای ما دې ته جلب منفعت وایي او دویم دعا دفع مضرت وي الله ما ضرر لري فتنې لري مصیبت لري
او قانون دا دی چې د خیر رسولو نه مخکې مضرت مخکې نه لرې کول غواړي تکلیف نه وي بیماري نه وي او بیا تعلیل راشي خصوصي صفات راشي دا دوه صورتونه دغه د مضرت لپاره دي یا قرآن ویلي قرآن ښودنه کړې ده چا زده کړه کړې ده الله د هغې د ټول د شرونو آفاتو نه الله وساتي قرآن خاتمه هم په د مخلوق په صفاتو باندې الله کوي مخکې خالق صفاتو اوس د مخلوق صفات دي مخلوق صفاتو کې اولنی الله رب العزت خپل صفات ذکر کوي قل اعوذ برب الفلق وایي پیغمبره پناه غواړم په رب د چلوونکي سره هغه ذات چې هډوکي شی او د هغه نه تېغ راوباسي شپه شلی د تیارې نه رڼا وباسي نطفه شلی د هغه نه الله انسان پیدا کوي من شر ما خلق د شر د مخلوقاتو نه الله موږ ساتي ومن شر غاسق اذا وقب شر د تیارې نه چې خپه شي ومن شر النفاثات في العقد شر د پوکي وړونکو نه په غوټو کې د نیکانو د ښو خلکو خلاف پرېکړې کوي من شر حاسد اذا حسد شر حسد کوونکي نه چې کله حسد وکړي یو صفت د رب العزت دی مستعجبیو دی مستعجبینو ضرور ذکر کوي سورت ناس کې مستعجبی دی او مستعجبینو یو دی قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس وایي پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو سره مربي الله رب العزت دی ملک الناس بادشاه د خلکو اله الناس حاجت روا د خلکو بس شیطان د راتلو د لارې درېږي شهوت په لار باندې شیطان راځي د غصې په لار باندې شیطان راځي سوی عقیده او د جهالت په لار باندې شیطان راځي دا درې لارې بندولو لپاره د الله درې صفات دي او شیخ القرآن صاحب فرمایي د انسان حالتونه درې دي ماشوموالي ده ځواني ده بوډاوالي دی ماشوموالي کې جامه دې نه وي خو نم وي او ځوانۍ کې موږ له ډېر زور ورکوي دا زما کوي او بوډا شریف څوک یې نه وي اعوذ برب الناس پناه غواړم په رب د خلکو سره ملک الناس بادشاه د خلکو اله الناس حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي د خناس نه ځي او راځي وسوسې اچوي الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان وسوسې اچوي د خلکو په سینو کې د پیریانو وي د انسانانو نه حدیث کې راځي شیطان د هر انسان دی اړولې او وظیفې ناستي خرطوم یې اوږد کړی او په زړه کې وسوسې اچوي بچ کېدو د وسوسو نه د شیطان نه لار څه ده یا الله یادول ذکر د رب العزت الله یادول ذکر کې پابندي نه وي دا دوه سجدې وکړئ جامع صفا دي کا جامع صفا حیض حالت کې وي که نفاس حالت کې وي پټي کې وي که دکان کې وي او د سجدې او اودس نشته صلی الله علیه وسلم هر وخت الله یذکر الله فی